او په دې نقطه څوک پوهیږي؟ عقلمندان پې پوهیږي. نو که عالمانو سره بې علمه څوک برابروي یا بې علمه ته په عالم باندې څوک فضیلت ورکوي نو دا به بې عقلی. ځکه چې انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصلی او دا خبره یاده ده هغه چاته چې هغه خاوندان د عقلی. نو خبره یاده هغه صورت کی چې مخکې نه هغه په علم کې وي. یاداشت د هغه خبرې پکاري چې هغې نه مخکې نه ته خبرې. نو آیا د عالم او د بې علمه په منځ کې دا موازنه د دې موږ ته مخکې نه تعلیم راکړی شوی دی چې تاسو به عالمان او بې علمه نه برابروئ؟ هغه درس مو یاد دی چې مو درته درکړی و چې بیا راته څوک ووایي چې یاد دي اوس؟ معلومه دا شوه چې الله جل شانه د انسان په فطرت کې دا خبر اچولې ده او هغه د فطرت هغه نظریه ورته را یادوي چې دا خو ما ستا په خمبیره کې دا خبر اچولې ده چې ته به عالم او بې علمه نه برابره. یاد دي هغه خبره؟ نو دې نه انتهایی درجه فوقیت او فضیلت د عالمانو ثابتېږي. او بیا د یعلمون سره الله جل شانه فعل متعدی سره مفعول پکاري. هل يستوي الذين يعلمون، نو يعلمون الكتاب، يعلمون الحديث، يعلمون الاسلام، يعلمون الايمان. دا څه ټکي خو دې سره نه دی لګېدلی. څنګه به پته لګي چې د دین د دین عالمان مراد دي؟ معلومه دا شوه چې عیان را چې بیان کم شی چې څرګند دي د هغې نور څرګندولو ته ضرورت نی. چې الله څه ته علم وایي هغه علم د دین دی. یعلمون یعنی د دین په تعلیماتو باندې چې څوک پوهیږي نو د یعلمون نه مراد کم خلک دي؟ یعلمون هغه څوک چې پوهیږي په دین باندې پوهیږي. لکه مونږ وایو الرحمن علم القرآن. الله جل شانه مهرباني وکړه د قرآن علم ورکو. نو د قرآن علم چاته ورکو؟ نو جواب دا دی چې د هر چا نه زیات علم د قرآن الله تعالی هغه چاته ورکړی دی چې چا باندې قرآن نازل شوی دی. عیان را چې بیان چې کوم څرګند دی هغه به څوک څه څرګند کړي. د قرآن علم د هر چا نه زیات چاته ورکړی شوی دی؟ صاحب قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. هل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر دی شي هغه څوک چې هغوی پوهیږي په دین باندې، والذین لا یعلمون او هغه څوک چې هغوی نه پوهیږي؟ که یو طالب وایي چې د دین علم ته علم ویل کېږي او د نورو ته علم نه ویل کېږي، نو قرآن کې خدام راغلی چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة غافلون. نو د دنیا په ظاهر چې څوک پوهیږي هغې دپاره خو د علم ټکې استعمال شوی دی. او دې ځای کې راغلی چې که علم دی نو بس دا د دین علم دی. معلومه دا شوه چې د دین د علم په مقابله کې نور څیزونه د دې لایق نه دي چې هغې ته د علم وویلی شي. که علم دی نو بس دا د دین علم دی. ځکه چې په دې کې د ژوند دغه مقصد باندې انسان پوه شي په قرآن او په حدیث باندې، نو چې د ژوند په مقصد یو سړی ورسي نو دی د خپل رب رضا حاصلولو پسې ولګي. ځکه زمونږ تخلیق د څه دپاره شوی دی؟ د الله د معرفت حاصلولو دپاره، د الله د بندګۍ دپاره. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نو بندگی څوک کولی شي؟ چې مرضیات ورته معلومي، نامرضیات ورته معلومي، الله پس رضا کېږي چې هغه ورته معلومي، الله پاک پس ناراضه کېږي چې هغه ورته معلومي. نو هغه د رضا کارونه به کوي، نه ناراضګۍ د هغې نه به ځان ساتي. نو دا به د بندګۍ بهترین شکل او دې سره به دته معرفت خداوندی حاصلیږي. نو دا تعلیم مونږ ته څوک راکولی شي؟
چې څوک قرآن شریف باندې پوهیږي او څوک په احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پوهیږي. بیا دغه پوهه دا کله کله چې یو مسله د دین هغه د چا ذهن ته ورسېده، د چا زړه کې هغه وردن نشوه او د هغې هغه معرفت ورته په صحیح معنو کې حاصل شو، بیا په نورو شعبو کې د هغې هغه رڼا دته الله جل شانه نصیب کوي. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما متعلق د هغې شاګرد امام نافع رحمت الله علیه هغه وایي چې ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د مدینې منورې نه بهر ووته، ملګري هم ورسره دي، او څه وخت پس بیا د خوراک دپاره دسترخوان وغوړولی شو، دسترخوان وغوړولی شو، خوراک تیار دی. یو شپون داسې تېرېدو، نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغې ورته وایي چې شپونکیه راشه دی خوا مونږ سره په دې دسترخوان باندې لږ خوراک وکړه. هغه شپون ورته وایي چې زه روژهدار یم، انی صائم، مهرباني زه خوراک نشم کولی، زما روژه ده. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه ورته فرمایي اتصوم فی مثل هذا اليوم الحار، په دې دومره سخته ګرمۍ کې، په دې دومره سخته ورځ د ګرمۍ په هغې کې ته روجې نیسې؟ هغه شپون ورته وایي دا زه د هغه ورځې لپاره تیارې کوم چې په هغه ورځ باندې به بیا عمل نی، هغه ورځ باندې به نه روژه نیوی شي، نه به بیا مونځ کولی شي، نه به بل یو عبادت کولی شي، نه به خرید و فروخت کیږي، بس چې عمل چا څه کړی د هغې هغه نتیجه به ورته میلاویږي. نو هغه د قیامت هغه ورځې دپاره زه اوس دا تیارې کوم لګی یم. دا روژه په هغه سلسله کې ما نیولې ده، د آخرت د ورځې د تیاري په سلسله کې. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا خو یو جلیل القدر صحابي دی، نو هغه مبارک وغوښتل چې په دې سړي باندې دی امتحان وکړم او څه درس او تعلیم هم ورته میلو شي. نو ده ته وایي چې داسې وکړه چې یو چیلې په مونږ باندې خرڅه کړه، هغه چیلې به مونږ حلاله کړو، نو د هغې نه به څه غوښه مونږ تاله درکړو او بیا به روژه ماتي دپاره ته هغه ځان له پخه کې او پیسې به دې مو شي. دی ورته وایي چې ما سره د دې چیلو د خرڅولو اختیار نشته، دا زما د آقا دی، دا زما د مالک دی او د دې اختیار ما سره نشته. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه په امتحان کوي، نو ورته فرمایي چې یو چیلې ته په مونږ باندې خرڅه کړي، نو که ته بیا مالک ته ووایې چې په غرونو کې رانه کېدی شي روکه شوي په دې دومره چیلو ګډو کې څه پته لګي د یوې چیلې او د دوو چیلو، نو څه عذر او څه بهانه به ورته سړی وکړي. نو دغه شپون ورته وایي دی داسې د ابن عمر رضی الله عنهما نه روان شو دی او اسمان طرف ته داسې ګوته ونیوه، وایي این الله، الله چرته دی چې ته ماته وایې چې دلته کې خو آقا نشته ستا، دلته کې ستا هغه مالک نشته او په مونږ باندې خیر دی، یو چیلې خرڅه کړه. نو ستا دا خبره خو ما اورېده، خو الله خو شته دی که نه، الله خو ما ویني که نه. نو د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه چې دا خبره د دې شپون نه واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو او لږ ساعت یې ځان سره په خپله به بیا وی این الله این الله این الله. ګوره دې شپون څومره ښه خبره وکړه چې که زما هغه مالک نشته نو نه به الله خو شته دی، د الله جل شانه نه خو زه نه پټېږم. بس دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه او دا شپون په امتحان کې کامیاب شو. نو بیا چې کله مدینې منورې ته واپس لاړه نو هلته بیا تپوس کوي د دې شپون مالک څوک دی؟ هغه سړی یې راوغوښتو او هغه ته یې ویې دا چیلې ګړې دا را باندې خرڅې کړه. نو چې چا ته د هغه د چیلو ګړو نه یو په دوه باندې قیمت میلاویږي نو هغه بیا ولې بیا نه خرڅوي؟
نو په ډېر ګران قیمت باندې هغه ټول کنډک د چیلو ګډو دی ته واغسته. بیا ورته ویې د دې غلام سودا را سره وکړه، هغه هم ترې واغسته. بیا دغه غلام دا شپون دی راوغوښتو، ویې ته ما د الله تعالی د رضا دپاره آزاد کړی او دا چیلی مې ستا د مالک نه اخیستي، دا مې تاله په انعام کې درکړې. د غلامین ازادي میلاو شوه، د پردي سړي چیلی به یې سرولې، اوس د هغه ټولو ګډو چیلو په خپله مالک هم وګرځېدو. دا په دنیا کې نعمت دته میلاو شو، په څه وجه میلاو شو؟ د ده زړه کې دا خبره ناسته وه، د ده عقیده په دې باندې مضبوطه وه چې الله دیکھ رہا ہے. مخکې به خلکو ځای په ځای لیکلي وو اللہ دیکھ رہا ہے، اوس وہی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اوس خبره بدله کړه، مخکې به وي الله دیکھ رہا ہے، نو سړي به هغه توجه لږه ښه شوه چې الله دیکھ رہا ہے. اوس خلک وایي کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. پر سره انقلاب راشي، یو مسله د دین د هغې دومره انوارات دي، دومره فیوزات دي، دومره د هغې برکات دي. نو چې ستاسو زمونږ دا عقیده مضبوطه شي چې الله جل شانه سمیع دی، الله جل شانه بصیر دی، الله جل شانه علیم دی، نو چې په دې باندې زموږ عقیده مضبوطه وي چې الله پاک سمیع دی، هر څه اوري، نو بیا به د چا د خولې نه غلطه خبره راوځي، بیا به څوک دروغ ووایي، بیا به څوک غیبت وکړي، بیا به د دوه کسو د جنګولو خبره څوک وکړي. دا خو موږ په خوله وایو چې الله اوري، خو دا خبره اړه ته پوره وردننه شوې نه، او چې زړه ته وردننه شو چې الله سمیع دی، انه هو السمیع البصیر، الله سمیع دی، الله پاک هر څه اوري. او بیا وایو چې الله بصیر دی، زمونږ ټول احوال د هغه په نظر کې دي، هر وخت د هغه په نظر کې یو. نو بیا به څنګه یو غلط حرکت یو سړی وکړي؟ او چې دا مو عقیده چې الله پاک علیم دی، الله تعالی زمونږ د نظریاتو نه، زمونږ د عقیدو نه، زمونږ د خیالاتو نه، زمونږ د سوچونو او د فکرونو نه خبر دی، په هغې باندې پوره کامل علم لري. نو څنګه به یو غلط سوچ د چا پیدا شي؟ نو مسلمانانو ورونو د دین یو خبره، په هغې کې دومره برکات دي، د هغې دومره انوارات دي، او چې بیا موږ ته قرآن مجید بیانېږي، ترجمه راته کېږي، احادیث مبارک راته بیانېږي، او هغې سره موږ ښه توجه ورته ورکوو، یقینا د هغې هغه فیوزات، د هغې هغه برکات، هغه به الله جل شانه زمونږ نصیب کوي. دا څو خبرې ما ستاسو خدمت کې عرض کړې. د دارالعلوم حقانی حضرت شیخ الحدیث صاحب زمونږ استاد محترم دامت برکاتهم العالیه، هغې تشریف آوري وکړه. الله تعالی دې د دې په عمر او په صحت کې برکت واچوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.